حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو کله امیر المؤمنین جوړ شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد اعلان یې وکړو صحابه جمع کړل بیان یې وته وکړو چې او صحابه کرام زه یو کاسیا په دا مدینه منوره شي کونډه یتیم بیوی غریب بیوی مسکین بیوی محتاج بیوی ضرورتمند بیوی کالا متا پتا نه ولګیږي او زب الله ته سجو ورکوا اعلان یې وکړو چې داس وکای چې د کونډه د یتیم لیشتینه برابر کړي ار سړی د بخپله محله شي کونډه یتیم د وشای غریب مسکین د وشای صحابه کرام ولګیدل اینا بدا وی قتل چې پلونکای دی پلونکی محله والا پلونکی چيله والا پلونکای یتیم دا پلونکای کونډه دو او بل پلونکی دی شي غریبون دی بل دی شي محتاج دی بل شي زکیشتانه بالکل لیست برابر کړو حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبره وته وکړه چې سې د چا خدمت کول غوړي نو پښولې کوي هاري وصله چې پلونکای صحابي د پلونکی زیای د پلونکی کونډه د پلونکی د یتیمه د پلونکی د غریبه د پلونکی د مسکینه د خدمت پکو لیست برابر شو رجسٹر برابر شو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کسا آغا لیست روخستو چې کله روخستو په آغا لیست نومینه قتل چې پلونکای شزینا خدمت سے کو پلونکای کونډه خدمت سے کو پلونکای دا نومینه په شو قتل انومینه قتل صحابه کرام نومینه وسره لیکلی وی یو نومی من د کړو پشه چې یوا شزینا وا بډای شزینا وا او پسترګه باندې معذوره وا سترګه نظاری ختم شوی وو او هیڅ کې نیوی اپ د کاغذ په دلیش لیکلای وو چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وکتلو چای دا شزینا دو او کې خدمت نشتا په دا غلیش نوم نه د وسره لیکلای د صحابي نوم نه د وسره لیکلای شوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه چې نن متعلا مکار وکړه داسې مکار وکړه چې په دا مکاشب ابو بکر صدیق نظم مخ نمبر وړه په قربانی کړل شي فیصله وکړه چې دا خدمت په زکه وی قتل چې پلونکی محلا شي پلونکی چلا شي پلونکای کېردا پاغه سیک نشتا شزینا دو ثابت چې کلا د گایز مینز یو وکړو د اشراق نه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روغلو راوندا آغا چلا چا مدینہ منوره شي کیما چلا پالیش نوم لیکلای دا چې دا شزینا دو پسترګه معذورا دو او بډای دو کمزری دی ایسے کې نشتا دا روغلو اکیر دروازه تا دروازه وټکولا چې کله دروازه وټکولا کیر طرف نعوذ وته وشو سوي ته ویای ته ویای چې سې کې دروازه پرې په دروازه پرې سې کې چې دروازه ټکوي سې کې پورے اعوذ دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وتویای چې د الله بندایا تو خدمت ته رغلایا کاسا کیر دې چیرته بس شوی نیوی په کیر باندې به دې بس ته راکا کچيري تو ته پښتان نیوی شوی پښتان دې ته وکا او کچيري ایبا کتابینا لیکي چې پاغه واخ مدینه منوره شه په دکې شي بم بنوي وریانه به بروړي و چې کچيري ایبا نیوی ایبا تنظیم دیتا وکا دا شزیناوي ته ویایي دبل په دروازه پر بهار ویلور دوي ته ویایي چې تو نه مخشه بل زون روغلایو د هار سکړی وي تو خو د الله ډیر شخلک یي چې پښتنه خو کوي خلک وي مسلمان وي میجا مسلماني چاته می دروازه وټه کولې دو په دنه سب حالات شي چانه می پښتنه کړی دو چې پلونکا دونه دشتا کنه دشتا سرکوري یا غیر سرکوري دونه دشتا کنه دشتا
غړي دې شته که نه دې شته آیا خروس شو که انتظام شته که نه شته ورته وایي چې تو نه مخکې بل ژوند ورغلی دا هر څه کړي وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر حیران شو ډېر خفا شو چې وایي مو وایي چې دا موقع به زمین د کوه مو ته الله موقع وکړ فیصله یې کړې چې د خدمت کا ای دا خدمت خو بل چا مونه وکړو صابو بیا شو غید منځنه بد نه په دا پرشمی پټې مونږ دروازه وټکوله چې کله دروازه سیکی دروازه څنګه سیکی د الله بندا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرشمی ټیم دا اذان نه مخشه وتویای چې دغه عمر فغا د الله بندا یا تشي تر غلای و چې خدمات کا کایبه په چاروي بده تر وړه کا کېر دې صفقاولي وی کې دې صفا کا پرې بس باندې او کا چیرې صفو خنوي دې تپخې کا اوس ټیم دا پرشمی ټیم دا میشتو استخپل پکر شي سک نشي پخوای چې رجانه سه چې پښتان وکا نه د خو نشي چګدای آغا صحابي دا پخپنه باندې خدمت ته پردیش دیناته ورغلو وې تویای اوې تویای په جواب شي شزینا وې توی چې د الله باندې ته نه مخش بل رو غلایو دا خدمت کړی دا سیکو وې چې سپته لاګي بندا د الله زخو وطن نیوی نه پسترګې باندې وچ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا واپس لړو چې آیا لا دا بندا سیکتا چې نه غید منځنه بعد چې روغلا خدمت کړی دا پر شمی په ټیم روغلا بیا خدمت کړی دا فیصله وکړه چې داستو دریم شپه باندې چې په جماعت شي کله مسجد نبوي شي مینځ وکړو منځنه بعد شناستو غلای شو په جماعت شي یا الله پاک ذکر اسکار دعاګونه تلاوات وکړو شپې ټیم د جماعت نه مسجد نبوي نه اوته او هغه چې لا سبا پاکل شي غلای شو پسار شي غلای شو زونته کمبلا وچولا سارتا کمبلا شش دلا اته سملاستو چې کسي کې د بندا سیکته کې دی وینا بل ټیم خوشتانه خدا ټیم مرسي وکه مسیتان ټیم د تعجود نه بادا تعجود او د پرشمی په میان شي یو سړی د پدلیار شاراوند اګلې ته وردریمي چې کله ور کړکیږي وردریمي وراوند عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شرچک شو چې سیک شو د الله بندا سیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وته ویایي چې زه خو ابوبکر یا سکی دغه ځکای په دا 13 شپه او چې کله وې کتلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسپلې په لوس شنی ولې وې ایبل شراونو چې سکی دغه ځکای اے ابوبکر صدیق ته خو خلیفہ یې ته خو امیر المؤمنین یې ته خو بادشاہ دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد ته الله پاک دغه در کړی دو خلیفۃ در کړی دا سکی دغه ځکای وې ته کودا چې مړه سیره ما کا چې ما وایا خلک بیا ولې دي دا سپلای دی ولې په لشنی ولې دي وې دا مې ځکه نه ولې دي چې د مدینه منوره خلک ورځ ستړي شي شپې خبینا کو دا سینې چې ځکه لا درې ما اده مو د شي کړه په دوه دی وجنا سیګ بیا آرام نشي دا خدمت ته کې وې چې دا خدمت زکا عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې دا سمره واخشي چې دا خدمت ته کې ته لګیاي چې ته دمره واخ نه ته لګیا د سمره واخشي وې ته وی چې عمر فاروق پرېمې ځا خدای پاک تا سانه وړي مو چې سکړی دی الله دې پر کړی دی او ته بیا دمره پیر ورته و چې ته مشه غونډه خبر ارجوته وی پرېمې ځا خپل خدمت کا مو عزت منه خدمت سے کو امیر المؤمنین دا خدمت سے ایک تا بادشاہ دا ایک تا آغا صحابی دا چې الله پاک په دنیا سے ور زری پکړای وو پیغمبر ته ویل چې پیغمبره ابوبکر فی الجنه ابوبکر په جنت شي بیا سه موقع باندې الله پاک سلام تعالی تعالی دا جبرئیل السلام په واسطه باندې چې ورشه غام سلام توکا او بیا بادشاہ دا خلیفہ دا امیر المؤمنین یا دا جنتی یا دا لوی قربانی کړی دی هغه باوجود بیا د چا خدمت کو د کونډې بیا دا خدمت کو چې سې کې اشتانا دا خدمت د مشتو سواله به وکړو چې بادشاہ وی دا خدمت په وکړو آخو سکه بادشاہ میجا نشي کړای
نیم کړی دا ټول جما سے بچا د خدمت نه کړی شادا ابو بکر صدیق ګرځي کیر به ته سپکاوي او غا وکاله به ته پخاوي زمنه به ته پخاوي بهر نه ایبو به ته وروړي دام لوی صحابي دا او مشیته د کونډه د یتیم پښتنه کړی دو